زما په سټیج ناست مشران شمشیر خان عمرزی، امیر امان خان، موسی خان ناظم، د حلقې چیرمین یحیی جان ممن، پیر رحمان الله صاحب، عبدالله جی صاحب، ماته ناست مخامخ ملګري تقریبا د پی کې 57 سره تعلق لرونکي ملګري، السلام علیکم. ملګري ډیر دي، زه به او د 56 ملګري پکې خاص کر دا د خوشحالۍ خبره ده چې د پی کې 56 ملګرو پکې هم شمولیت وکړو، د هغې هم ډېره ډېره مننه. زه به یو څو خبرې وکړم. یو خو زه تاسو ته دا وایم چې په موجوده حکومت او په موجوده حالاتو باندې لږ سوچ وکړئ. د سیاست نه بالاتر درته وایم چې په دې ملک کې او په دې موجوده حکومت کې موږ د کم لیول انسانان یو. لکه ټول دې په ځان سوچ وکړو چې په دې موجوده حکومت کې زموږ د عوام په حیثیت څه حیثیت دی. مطلب دا دی اوړه ګران شو نو د ګرانېدو به څه وجه یې که نه، خو ډېر افغانستان ته روان دي او دا د خدای غلې چلی. د قربانۍ ورځې دي، تقریبا الحمدلله هر ملګری به قرباني کوي. څاروي ګران شو، غټه وجه یې څه ده، افغانستان ته په غلا روان دي. دغسې دوی ته وګورئ، دغسې مختلف هغه شیونو ته وګورئ چې هغه د روزمره زندګۍ سره تعلق ساتي. زه اسدعلي خو هم شکریه ادا کړه، خو زه د یو بل زړه نه د دې ملګرو د زړه د کومې نه شکریه ادا کومه چې زما د یو شریف لیډر ملي رهبر د شیرپو خان په دې قافله کې د دې مشرانو په لاس باندې تاسو اعتماد وکړو، دې پارټۍ ته رالی. نو زما دا ناس ملګري او زما هغه مشران کوم چې د موړ خوی مالکان دي، نو تاسو یو ښه فیصله وکړه چې دې د ماړه خوی مالکانو ملګرو له رالی. د ماړه خوی ورته ځکه وایم چې کم سے کم ستاسو د شاملات او د مخبرو په تمه خو نه دي که نه، سترګې یې خو مړې دي که نه. بل ورځ په محمود آباد کې مطلب دا دی مخبره ونیوې شوه، وینا بانه سوه چې دا خو انتقال و موږ غشتي و. نو دا راته ووایه چې دا مخبره د اسمان نه مخبره راغلی، که دا هم د دې خلکو ملکیت وي، دا خو د چا ملکیت دی، دا خو د اسمان نه لیکلې مخبره نه ده راغلې. په تورنګزو کې زما د خپلې سې ملکیت دی پکې په مخبره کې، داسې د ټولو ملګرو به څه. نو دا به یو سړی راځي او دغه. نو تاسو په دې باندې سوچ وکړئ چې د جمدو خو هم دغه حال دی چې الحمدلله ټرانسفارمر خو د شمشیر خان غوندې مشران یا د یحیی جان دی یا د پیر رحمان الله صاحب یا د عبدالله ورور یا شیخ ناظم دی لګیا دي. دی له دا د شرم مقام دی، دې کې اړو د سیاست څه خبره شته نه. دې ته تاسو په انساني لیول وګورئ، نو دا دی له ډېر د کیمنۍ د کیمپی دی، دا دی له د شرم مقام دی. پارټي بازي خلک ولې کوي؟ د ان پی سره یا د بلې پارټۍ یا د بلې سره ولې خلک تعلق ساتي؟ دې دپاره ساتي چې زما د دې جن په کار راشي. دا خو د هغې جن په کار نه راځي. د دې جن څه په کار یې دل دي، تاڼه ده، تحصیل دی، نور داسې د بجلی په مد کې شو یا په. نو دی دا د شرم مقام دی چې دوی په شته سیټ اپ کې چې د ایم پی ای او د ایم این ای په سیټس باندې ناست دي او مطلب دې خلکو ته شا کړې ده. دا خو به زه ده ویم چې د کرونا سره د خدای خو کې چې کونه خلاصه شوه، ګنې چې کول به یې څه بانې دغه د کرونا ده. زه ډېر ټایم نه علمه، زه د ملګرو خاص کر د عریب دي، د کوم چې د عتیق دي، د تورنګزو د یونین کونسل سره بیا د محموده، زه یو ځل بیا شکریه ادا کوم. تاسو یو ډېره ښه فیصله وکړله او مطلب دا دی بلکل زړه له د ټولو ملګرو د بیا مبارک شي. او زه دې ملګرو ته یو ډاډ ورکوم چې کم سے کم که دلته شمشیر خان دی یا شاته نور مشران ناست دي، نو دا تاسو ته مخامخ دي. په دې باندې سوچ وکړئ چې یاره دا د کومې قبیلې ملګري دي.
دا د کوم لیډر سره تعلق ساتي نو که مطلب دا دی د مړو سترګو مالکان ني نه دینه ختمه مه کوئ او که نه د مړو سترګو خلک وي نو الحمدلله چې څنګه نن په کار راځي نو تر مرګه پورې هم په کار راځي او انشاءالله یو ملګری به درنه مخ نه او خدای پاک دې زمونږ چې څه ضرورتونه حاجتونه دي الله دې د خپلو خزانو نه پوره کړي او انشاءالله وسیله به یې دا ملګري جوړېږي